د غټ اختر مونځو فرض دی، واجب دی، سنت دی، طریقې څنګه ده، نیت څنګه دی، نو او نیت په څنګه وایو، نو دې باره کې زه ټوله ویډیو کوم. آیا نیت په خوله ویل پکار دی او کو نه دی ویل پکار؟ صحیح ده. نو بیا به یو بل ته سیو یو بل ته په ګوټونو کې داسې ګورو نه خیال لیکړی په دې اختر کې چې اکثر خلک ولاړ یو بل داسې ګورو کو یو لاس چوتوي نه بلم چوتوي، کو یو لاندې کوي نو بلم لاندې کوي، بیا به یو بل ته ګورو نه. خاص کر مسافرو دې باره کې ډېر غټ سوالات را لیږلي، دا به ځان پوه کوي، کو چاله ورځم نو ځان په پوه کوي چې بھائی دا خبره تر څنګه ده. ګورې ټول نه مخکې نیت نه، نیت د زړه قصد او ارادې ته نیت وي. بس په خوله اړه وایم چې دا دلته راغلم دا مونږ نه، بس په زړه کې راواله چې بھائی دا د اختر مونځ کوم واجب دی، بس دا پوره دی. کو په خوله دی وي او کو دی ونه وي، صحیح ده. او کو نه یو کس وایي چې بھائی شامي کې هم لیکلي، یو کس وایي بھائی چې زه توجه ده د حاصلولو لپاره توجه مې برابر شي نو زه الفاظ وایم. نو ما زه تاسو ګوره بار دا خبره کوم چې قصد د زړه ارادې ته وي، بس زړه کې خبره وکړه، بس خبره ختمه، دا پوره ده. او که نه بیا هم په خوله ویم نیت مې وکړو د خلاصه 2 رکعاته واجبو د غټ اختر مونځو د شپږو ځایو تکبیرونو سره په دې امام پسې خاص وی تعالی محمد کعبه شریف پرور کو الله اکبر. اكو داني د مولا په نیت مې نیت دی الا بلاو گردنی مولا خیال لګړې کنه. ها مولوی صاحب چې الله اکبر وی کنه الله اکبر نو زبم الله اکبر وی ما او سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دې پورې ما منځوي سي شو. مولوی صاحب هم وی دغه نه پس مولوی صاحب بیا سوې 3 تکبیرات پکې. ښا الله اکبر نو لاس په تړم نه لاس په پرېدم یو تکبیر شو. دویم الله اکبر بیا بلاس پرېدم صحیح شو. دریم به مولوی صاحب وی الله اکبر بیا به لاس وتړم، بیا مولوی صاحب الحمد شروع کی او قل هو وغیرہ چې کوم صورت ته هغه به وی رکوع به کی سجدی به کی، بیا به راپاسي مولوی صاحب بیا به مولوی صاحب د الحمد نمون شروع کی سیده مونږ به نور تکبیرات پکې نشته په اخره کې دي. الحمد نمون شروع کی مولوی صاحب ولد والین امین قل هو الله صورت په وی، بیا چې کله قل له صورت یا بل صورت یا ختم کړي نو رکوع له بنزي د رکوع نه مخکې برا بیا 3 تکبیرات دي. نو چې کله مولوی صاحب صورت پوره کو نو بیا مولوی صاحب وی الله اکبر نو زب وسره هم سوکم الله اکبر لاس پنه تړم یو، بیا الله اکبر لاس په پرېدم صحیح شو. دوا بیا الله اکبر لاس په ګونو په درېمه پیره به لاس بیا پرېدم په څلورمه پیره بیا څه کومه رکوع له به ځم او بیا سجده ده او بیا سدي بیا مونځ وګرځوه بس بیا څه شو دغه د اختر مونځ دی. ښه صحیح شو په خبره پوه شئ. په اسانه پویو مې مولوی صاحب چې الله اکبر وایي که نه نو سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک پورې به مونځ وي. بیا به 3 تکبیرات مولوی صاحب کوي، لاس په چوتې لاس په تړې نه لاس په پرېدې، په دریم تکبیر به لاس وتړې، بیا به مولوی صاحب الحمد قل هو رکوع سجدې بو کی، بیا به راپاسي، بیا به مولوی صاحب الحمد ولد والین امین قل هو الله سورت قاری وي چا ختم کی رکوع لبزینا د رکوع نه مخکې بیا مولوی صاحب 3 تکبیرات کوي صحیح ده او لاس په چوت کې په څلورم تکبیر بسکه رکوع لبلاړ شي. په خبره پوه شي دا ټول ترتیب دی او د اختر موسه دی واجب دی. ښه 2 رکعاته واجب صحیح ده. نو دا مهرباني وکړئ دا ویډیو مخکې شیر کړئ لږ ټایم دی چې ډېر خلکو ته څه وشي فایده وشي.